بسم الله الرحمن الرحیم. زم شیرین دادا او دا ټیم زه سره نیغ پنیغ لګیم او زما سره محمد ابراهیم چې کوم د بنګړي سره د اسحاق محلې سره دا تعلق دی هغه ترنت لاند دی دغه ځکه مشکلات دي دغه ځکه یو مطلب دا دی چې هغه د کرونا وایرس نه متاثر شوی دی هغه په وجه باندې مطلب د محله قرنطینه کې د مطلب قرنطینه په وجه باندې د خلکو ته سم مشکلات دي دغه په وجه وسره هغه ته حواله سره یو بدري خبرې کوي چیرې دغه مشکلات کې او د حکومت سره مطالبه کوي محمد ابراهیم صاحب تاسو ته پروګرام تیار کړی نو ډېر ځکه تاسو کیمرا کوي دا ته وایي چې سم مشکلات دغه ځای شکریا شیرینزاد صاحب ډېر مهرباني چې تاسو موږ لا ټایم راکو دا درېم ورځ د جی چې دلته د کرونا کیس دغه شوی دی او عیسی قیصه محله کې نو دا ماشومانان زنانه په دې کورونو کې دغه شانتي بندي دي نه ایم پی ایس ته تاسو کو نه ایم ان ای وکړو نه سرکاري داسې سوکرالو چې د خلکو تاسو وکړو ادا پولیس بایګان سحر راځي او پنی مشپزي نو د هیڅ بندوبست نشته د راشن د هیڅ بندوبست نشته دا واړه په کورونو کې دغه شانتي قید دي جی بالکل ستاره مطالبه ورته حکومت کا واقعا ډي سي کا او زمونږ چې کوم دغه حلقه یو ډېر ایچو ام پی ای او ډېر چیرمن ام پی باندې هغه کوم دا واو ته بهرات پر رسی او هم دا وایم چې مطلب یې د خلکو د بندوبست په ټول بنا خلک په سیمه باندې کوشش بند کړي نو ماته په کار چې هغه د خوراک او د راشن څخه بندوبست سره سده حکومت طریقې کار دي چې هغه جواب کوي نه چې ټول محله د ابراهیم صاحب چې دا پوره علاقې کې کوم ټول تعداد خلکو دا عیسی قیصه د محلې دا کورونه خو تقریبا د 30-35 پورې دي دا کم چې متاثر دي خو لکه دا 2 ورځې خدا ټول متاثر او شیرینزاده صاحب خو دا 2 ورځې نه بعد لکه دا کم از کم 10 کورونه چې کم دي کنه دا ډیر زیات متاثر شوی دي او لکه انتهایی د راشن تکلیف ته وتا او ډیر زیات لکه دغه ام پی ای ام ان ای سوکرا نه لودل تکي د وټ لپاره هر سړی راتلی شي هر سړی دروازه ټکول شي وټ غوښته شي خو چونکه دا اهم موقع ده دا اس چاته پوسونه کو نو مهرباني دی و چې ډي سي سی بي اي سي سی بي ام پی ای ام ان ای د تاریخ انصاف ته حکومت نه دا درخواست کو مینت کو چې د خلکو سنسا امداد دی وکړي شي مهرباني وي ها اسی تاسو دغه فاو شاو چې کوم دغه کورونه دي هغه کې څنګه مشتبه کسان چې څونه د چانه غوښتي دي ټیسټونه د یو کور نه غوښتي دي یا به وای یا به اتي خو تر اوسه پورې د هغه صحیح صورتحال معلوم نه ده چې ټیسټونه پاک دي او کنه مرض شته دي الله دې کې چې مرض نه خو لکه اچھا دا دغه ونه کو چې را سب پوزیشن دی او سن دی او بقای خو مرز دی د الله تعالی طرف نه راغله الله تعالی دې په خپل قدرتونو لړکی د ټول ملک نه امين ابراهيم صاحب دا لګ د خپل محله راته اسلام وخه چې دا خلک یاره سپور په حال دې کې تاسو دغه ټکر اټک څنګه ده په کورونو کې باندې څه کوي دا شیرینزاده صاحب زمونږ محله دا پولیسان بایګان دي دا خپل ډیپټي کوي خپل ایمانداري راضي دا یو دی دا بل بای دی او دا زمونږ محله دا چونکه دا شیرینزاده صاحب تاسو به نه دا دغه لګیدلی دي دا اندر پای لګیدلی دا لار بند شوی دا او اخو موږ ته اجازه نه کوي چې موږ دا د وس تاسو دغه کو د محلي حقدارانو چې موږ خپل تاسو ته आवाज در ورسو دا ما چې خلاف ورزي وکړه خو چې دا محله تاسو ته نه ښکاري دا تاسو ته خیمه چې دا محله دا وګورئ چې دا بالکل بنده ده او کورونه بالکل بندي جی بالکل
بالکل موږ ته چې زمونږ پولسان سوی زمونږ خلک زمونږ ته سوی هغه باندې به عمل درآمد کوو ولې چې دوی زمونږ د ښې لپاره لګیا دي د دې کومه خبره زمونږ دپاره کوي هغه به زمونږ دپاره بهتره موږ بالکل خلاف ورزي نه کوو او زما دا امید دی انشاءالله تعالی ولازم چې د پاکستان تحریک انصاف هم د ډي سي هم او مطلب دا د ای سي هم امیر الاسلام ته د ټولو ته ستر اوازو ته براه راست ورسېږو او انشاءالله چې دغه ځای کې کوم څه مشکلات دي موږ به دا دعا کوو او حکومتي چارواکو نه هم دا مطالبه کوو یاره ډېر در تر ځان څخه دی چې امداد وشي چې کوم مستحق کسان دي ځکه چې مطلب دا دی نن سبا چې کوم صورتحال دی زموږ ډېر خلک دي لوېدي چې څونه دي هغه بې روزګار دي چونکې تاسو دغه ځای کې دا ځای بالکل سپیسیفیک یو محله ده او هغه مطلب هغې نه ګران کولی شي قرنطینه کې اچولې ده د خلکو ته واقعي چې ډېر غټ تکلیف دی او ډېر زیات پریشانۍ سره مخ دي هغه ځای یو خواته د دغه له پر سر پوهېږي دی چې یاره وایرس دی نو موږ څه متاثره دي نه شو الله دې موږ ټول په عمل کې وساتي ابراهیم صاحب تاسو ډېره مننه او امید لرم چې مطلب دا دی ستاسو د اواز نیک په موږه حکمران ته چارواکو ته ورسېږو تاسو بېرته درم شو زه پخپله هم د ډي صاحب سره هم د قاضي حکیم صاحب سره هم خبره وکړم چې ستاسو دا دغه څه مشکلات دي چې د هغه تر حله شي بقایا پاتې شوه دا خبره وکړه چې یاره دلته نه ایم پي اې راغلی نه ایم پي اې راغلی دی د هغو راتلو هېڅ ضرورت هم نشته چونکې دا حالات دي چې دوی چې یاره اجازت چاته نشته خو چې ستاسو مدد وشي ستاسو لاسرسي وشي دغه زموږ ضرورت دی هغو ته د ضرورت نشته چې دا حکومتي چارواکي دې راشي او هغه دې دلته خپل دغه وکړي دغه زموږ دپاره ډېر زیاته او غوره خبره ده او خپل ځان خیال ساتئ او ماسک لګوئ او کوشش کوئ چې نه راوځئ دغه ځای ډېر سنسیټیو دی او الله دې زموږ د زموږ دغه نه زندې نه سجدې نه د دې ملک د پوره دنیا نه دا وایرس کوم دی ختم شي ولې چې ډېر زیات ټایم مشکلات دي دا یو ډېره ښکلې خبره مخې ته راوسته او زه مشکور یم چې د عوامو مسلې ته انشاءالله زه دا امید لرم چې حکومت چارواکي په دې باندې غور وکړي او دغه چې کوم مستحق کسان چې هغوی امداد کوي شیرین زاده صاحب ستاسو ډېره مهرباني ډېره شکریه خو دا مرض د الله تعالی د طرف نه دی دا قرنطینه یوازې دا شی نه دی چې خلک دې په کورونو کې بند کړی شي باقاعده د دې کورونو تپوس دې وکړی شي چې ماشومانان په کم حال دي زنانه په کم حال دي څه شته څه نشته لکه دا خو یوازې دا نه ده نو ډېره مهرباني الله تعالی دې په خیر سره دا مرض لر کړی شي او ستاسو ډېره شکریه ډېره مهرباني عزتمن شي امین مهرباني السلام علیکم تاسو د ابراهیم صاحب خبرې واورېدې ابراهیم صاحب واقعي چې دغه ځای کې ډېر پریشان او دغه صورتحال چې ما کوم وکړو مطلب دا دی خو جو ما په خپله باندې لیدلي هم دي او په خپله یې ګورو هم چې یاره دغه صورتحالي نو ډېر زیات مشکلات دي الله دې وکړي چې مطلب دا دی د خلکو مشکلات هم حل شي کم چې مریضان دي هغو له دې الله صحت ورکړي او زما دا امید دی یقین مې دی چې مطلب دا دی زمونږ چې کوم نور ملګري دي هغه به هم په دې باندې کار وکړي او دغه به صورتحال به چې کوم دی هغه به خطر ته لاړ شي که خیر پې د خدای نو زه کوشش کوم چې نور ملګري هم چېرته والمه زمونږ یو بل دوبۍ سره کوشش کوم چې په دوبۍ کې صورتحال دی او نور ملګرو سره هم داسې کوشش کوم چې ستاسو سره زه رابطې قایم کړم ولې چې زمونږ دا چې کوم صورتحال دی نو لکه مطلب دا ډېر زیات خراب صورتحال دی خلکو ته مطلب دا ډېر مشکلات دي مالی چې کوم دی هغو ته هغه وسایل د هغو سره نه وي که نه نو د هغې په وجه باندې مطلب دا دی چې دغه مشکلات به خامخا نو الله دې رحم وکړي چې مطلب دا دی زمونږ دغه ختم شي دا مشکلات ختم شي او د ټولو دنیا نه دا وبایي مرض چې کوم دی دا ختم کړی شي نو ما سره اوسئ زه کوشش کوم چې مطلب دا تاسو ته بیا لایو راشم او بیا تاسو سره نیغ په نیغه باندې د بل یو مسئلې په مخې کې مطلب تاسو سره مخې ته راشم نو ډېره مننه السلام علیکم